مو با دا ویل شو بیاد ویل شو بس کتاب کې تدې کنه نو دا امر حاضر معلوم بانون تاکي ثقيله او خفيفه طریقه چې دا خو دري وا امنګه د فعل مضارع نه ویلا زکه چې لکه د فعل مضارع او د امر او د دې ټولو یو شان طریقه ده په بلانه امر کې دی چې په دې راځي کې د امر په شکو کې دی چې په دې اتو سیغو کې لامه امر راځي انو لکه اضرب اضربا اضربو د اضربن اضربان اضربون نه بشي انو طریقه هغه شان رقم چې د فعل مضارع ده چونکه مخکې د فعل مضارع نه تر شوی نو موږ فعل مضارع بیس کو دا نور موږ دای باندې وینو نور امرون دا ټول یو شند شاته راشد نو چې وزیدت فی آخر الامر او زیات کولېږي په اخر د امر کې نونا التاکید نونا تاکید مطلب نونا نه اصل کې نونا نه ونونونه د تاکید او د اضافت د وجه نه نون چې دا ورزيدل نون التاکید ویلېږي ونونونه د تاکید ونونونه د تاکید نه یو خفیفنوم دی یو ثقيلنوم دی نون تاکید خفیفنوم تاکید ثقيله فرق په دوه مېز کې پرون ویل شو څه فرق دی په دوه مېز کې تو وایا اسلام الله د کتو الله د سره جی اتو څنګه راځي او نون ثقيله ټول څنګه راځي بلو قانون ثقيله کې حروف سیوا دي او تاکید په کوم لګ سیوا دي او بلونه خفیفه کې حروف کم نه تاکید په کوم د ثقيله په نسبت باندې نو کومه یو خبر بغیر د تاکید د کول غواړو نو امر ساده څخه خبر اورو یا د فعل مضارع ساده څخه خبر اورو او کومه یو خبر لکه مضبوطه ول غواړو نو موږ با دریګ په اخر کې نو دې پین په بارے کې ماته سوې ها څه چانه نه غا سو کلاس نون تاکید خفیفه براوړو اګه چرته منګه ډیر ځای تاکید راوړل غواړو نو بیا نون تاکید ثقيله راوړو اگر نون تاکید ثقيله معنی چې موږ خامخا ضرور به ضرور او د خفیفه معنی کوم خامخا دا کار ورسي آی کې ضرور به ضرور بیان وي جی وزيدت في اخر الامر نون التاكيد لتاكيد الطلب لپاره تاکید د طلب ځکه چې اور راځي طلب کول د فعل لپاره لکه ليضربن ليضربان ليضربن لتضربن لتضربان ليضربنان وځدا وی کنه چې بدی کې دا پرون هغه طریقه د کم چې موږ وی وا چې لږه موږ ټولو څه وو په شروع کې لام تاکید مفتوحه بوله کو اخر نه ونونه رابل لري کو بیا ونون تاکید ثقيله بوله کو بیا ما قول اخر په مفردات خمسو کې موږ ساکن کو د متعام مفتوح کو با او په کوم ځای کې چې نون نمک فتحه دغه راغلي وي الف راغلي وي نو هغه نون تاکید ثقيله په مکسور کو چې نه راغلي هغه مفتوح کو په کوم ځای کې درې نون راغلي په مې کو کاوي د پاتې راوړو او چې په کوم ځای کې واو اجتماع ساکنه راغلي او نه په کومه ته غرزو با دې ټول وس وجه بیان وجه نو دا وایي چې لکه پدې دغه کې په ما قبل الاخر باندې یعنی په مفردات خمسو کې پدې نون تاکید ثقيله نمک فتحه ولې راځي نو چې وفتح الباء في ليضربن او فتح ورکل شي دا بال په ليضربن کې اصل کو دا امر څخه ليضرب ليضربا لتضرب لتضرباو کرا نو ليضرب کې دا با ساکی روا کوئی دی باندې ليضرب کې واسوا ساکی روا نو چې کله منګه دې سره نون تاکید ولګاو نو دو ساکینه د مشول یو با ساکین دی یو نون ساکین دی کنه نمنګ اگیلا حرکت د فتحې ورکو څور کو منګه حرکت د فتحې ورکو د پاره د دې چې اجتماع ساکنین نه نشي او بیا فتحه ولې ورکړه ځکه چې فتحه دې نه دا اخف الحرکت او بل درېمو چې سفرون منګ ویلې وا کمنګ ولا کسر ورکولې نو بیا به د چا سره التباس راتلو د تجربین نصر او که زمور کوله نو بیا به د چا سره د تجربون نصر یعنی د جمع مذکر د زمې په صورت کې با جمع مذکر حاضر سره او د کسری په صورت کې بدوای مؤنث حاضر سره التباس راتللو وی نو فرارا عن اجتماع الساکنین د وجه د تیخت د اجتماع الساکنین نه وفتح النون للخفه او فتح ورکل شوی د نون ته د خفت توجنا الګه پوښوي یو دا پکې د خفت ذکر کړه دا نور دلاندې اشی کې ذکر کړی دي
بل لا وما دغه د کله اجتماعي ساکنین ناشي او نه به مدوي نو د جمع مذکر په شغو کې به واو وردو او د واحد مؤنث حاضر په شغو کې به څه وردو نو اعتراض داره چې دا واو دا علامه د فاعلیت تا یا علامه د فاعلیت تا او علامه دا غنه حذف کولېږي نو ولې په دې صورت کې ته دا واو او یا حذف کې نو وای چې واو یا نه د کنه د اجتماعي ساکنین نه چې اجتماعي ساکنین د لونه به کومه دی غوډول لازم دي او پاتې شو دا خبره چې علامه حذف شوی دا نو وای د واو په صورت کې به زمه باقی نه او د یا په صورت کې به څه باقی ده کسره باقی نه نو دا واو او دا یا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دلته واو یا حذف شوی دا واو شوی وحذفت واو ليضربوا واو حذف کړی شوی دی واو په ليضربوا کې اکتفاء بالضمه چې اکتفاء شوی د پسوانه وياو اضربي او یا د اضربي حذف شوی دا اکتفاء بالکسرته چې دا اکتفاء شوی د پسوانه ولم تحذف الف خادي وذاوي کنا چې توې چې په دې تضربو کې او په یضربو کې واو او نون التقاء ساکنین ناتل الاولنې په کې مدو نو موږ وګورځو نو په یضربان لتضربان په دې هم التقاء ساکنین دي اولنې په کې مدره دې کنه نه نو جاولې په کې مدره جو وګورځو کنه ها نو دلګي دی وای چې را کما دلګي تسنینا الف وګورځو نو بیا به التباس راځي صبر راځي لګل یضربان نه یضربان نه نو یضربان چې کله الف کټ کی نو چې الف کټ شي نون مکسور به مفتوح باندې بدل شي یضربان نه بیا نو بیا په دل لګي چې دا وای چې غلو کا تصدیق شي غلا وایي نو دل کې یا موسیقي والا مروز کال ویلو کنه چې دا چې نه لګي التقاء سګنه نو دې نه دا نه ورډيږي اگر التقاء سګنه نو دې نه دا ورډي دا په کاته چې په تصنیو کې دې ورډاولې ا دې ویل التباس نو د التباس نه پته کومه پوری تکته وتدعينا وتدعينا تدعينا دلنا ذلك لا هغه څنګه هم دا واحد مؤنث څنګه هم دا چې څنګه دا او تدعون او تدعون پدې کې هم دا وسنه به تکته کم ده پوری به تکته تدعون دلنا دا واحد مذکر د جمع مذکر حاضر څنګه هم کې شي او د جمع مذکر غائب څنګه هم کې شي يدعو جمع مذکر غائب د حاضر څنګه هم کې شي او د جمع مذکر د جمع مذکر حاضر او جمع مؤنث حاضر باندې څنګه کې شي د التباس مطلب کوم پوری تکته وایي نو الته کې جواب ورکړی شو په علم الصيغه کې چې لږه حذف ساکنینو کې چې دا یو حذف کیږي نو دا د التقاء ساکنین د وجه نه حذف کیږي بلکې د اجتماع ثقلین د وجه نه حذف کیږي د څه د وجه نه ثقلین چې لکه واو او یا دلنده ثقيل وو نو الته موږ ورزولې دي او تسنیو به زو کې چونکه الف ثقيل نه ده دی وجه نه نه ورزولې ورا باس علم الصيغه ifade نمبر 7 کې تاسو ویلي ولم تحذف الف التثنيه او نه حذف کړی شوی الف د تثنیه حتى لا يلتبس بالواحد چې التباس نه شي وندل لګي دی و چې دا التباس خبرال د کوی چې التباس په تاسو کې پوری تفصیل وكسرت النون الثقيله او كسر ورکړی شوی د نون ثقيله بعد الف التثنيه رد الف التثنيه د تثنیه نه چې رسو الف راشي نو الدغه کسر ورکړی شوی دا نو دوه وجني یو د خدا د مشابهت ما بنون التثنيه چې دلته د دې نون تسنیه سره چې دا التباس ده چې دا نون هم د الف تسنیه واقع ده او دا نون عربی هم د نون تسنیه او الف تسنیه او واقع نه مکسور نه بم مکسوري او بل دا چې لکه په دې کې چې کومه ثقلو نو هغه ثقل چې د الف د وجه نه لګوي کمزور شوی دی نو موږ وایو چې اوس کسر په راتلی شي فرق به هور شي په دې پوه شئ وځ دا خبره کوي چې کله منګه دوی تاکي ثقيله لګاو نو د کوم سی او په اخره کې جنونه عربي ده وو سی او په اخره کې لکه سلوړ د تسنید پر جمع مذکر او یو د واحد مؤنث حاضر ندیه بلانونه عربي لري کیږي موږ دې پرونه عربي لري کړو کنه ندی وجه کوي چې نونه عربي بولی لري کوي نونه عربي بدل کې لري کوي چې دا نونه عربي راغله د غمې په وس کې سبې وس کې او زمما چې دا فعل مضارع په اخره کې راځي نو چې کله د دې سره نو د اخره ثقيله ولګاو نو زمما په اخره کې نه چرات لګنه ځکه اخره کې غوښ نو د اخره ثقيله ده وایي نو چې زمان شرات لاله نو چې کم څه ته زمي په یوس کې راغله نو نه عربي نو باب په کې څنګه راشي ورشو وحذفت النون او حذف لشمل نون کم نون
التي هي تدل على الرفع چې دلالت کوي پر رفع باندې في مثل تضربان کې ولې لأن ما قبل النون الثقيلة تصير مبنيا ذکر په نون ثقيلة سره تاسو وګرځیدو مبني وګرځیدو نون ثقيلة تاسو ویل چې فعل مضارع چې په اخر کې نون د مؤنث راغلی او فعل مضارع چې په اخر کې نون تاکید ثقيلة او خفيفه راغلی نو دا بسوي وس وجه قیدی چې دا ولې مبني دی نو دغه په اشی کې انت لیکل چې ګوره مبني لا څه کړه چې اعراب ظاهری کې په اخر باندې اعراب ظاهری کې په سمانه په اخر باندې په سمانه او دلته په اخر کې نون تاکید ثقيلة راغلی نون چې دا حرف او حروف مبني وي نو دی وجنه دلته کې دا ناراضي په دی باندې پوښوي وس کته به نون تاکید ثقيلة نه وي جو بیا په اخر کې نون اعرابي عمرت له او په اخر کې سمې اعرابي عمرت له جواب بیا مورب و چې کله په اخره کې نون راغی نو نون حرف ته په حرف باندې اعراب نه ظاهري اعراب نه نون جران دا حرف وي حرف هغه پوښوي فإن قيل وسكوي وسدای چې کله درې نون راشي نو په منځ کې بغیر د فاصله بلګولې فإن قيل جوړ شي لما ادخل الالف الفاصله في مثل يضربنان دي بل يضربنان کې الف فاصله ول داخلي نو قلنا موږ فرارا عن اجتماع النونات چې درې نونونه رانه شي ځکه درې نونونه په کلام عربي کې راځي سری ثقيل دي وزدانا چې خفيفه نه دي خفيفه سګي دا هم درې ثقيله بشان دي خفيفه سګي سری او صرف فرق پکې دا ده چې خفيفه سګي د هغه څنګه ناراضي په کوم څنګه کې چې الف وي په کوم څنګه کې چې سوي الف ځکه چې په دې څنګه کې الف یا اوراشي پکې نو بیا پته نه لګي چې دا د وای څنګه د تصویر سره لکه لیزربان ته ویني انتقال څنګه نو بیا باندې ورته لیزربان پوښي هغه پوښي باندې نو دلګي دا څنګه نشرات له نو شپږو ته غونه باندې د نونه خفيفه سګي نه راځي څلور د تسنیه او دوه د جمع مؤنث نه لري ګردان اته څه غواله لیزربن لتضربن لتضربن وحكم الخفيفه حكم د خفيفي مثل حكم الثقيله بمثل د حكم د ثقيلين ان څنګه چې په ثقيلي په اخر کې نون تاکید لګول کېږي شامل الا انه لا يدخل بعد الالفين لیکن ناراضي دا نون خفيفه په ورسو د الفين نه اجتماع ساکنين في غير حده واشه وعند يونس او امام یونس رحمت الله علیه فرمای چې يدخلوا چې په دې باندې نون خفيفه جن ناراضي قياس على الثقيله درګه پوښتنه به نه معنی وكلتاهما تدخلان في 7 مواضع لوجود معنى الطلب فيها دی وای کنه وای دا نون تاکید ثقيله څنګه د فعل مضارع په اخره کې راځي نو دغه شان ناسدون دي وسدون دي چې په وسدونو کې معنی طلب موجود ده نو داغي په اخره کې هم نون تاکید ثقيله او خفيفه راتلی شي واښې نه معنی وځي ګونري چې پای کې نون تاکید ثقيله او خفيفه راتلی شي پرې وځي ګونه کول نون تاکید ثقيله او خفيفه راتلی شي ځکه چې پای کې د طلب معنی پرته ده ځکه پای کې حکم کوم د فعل امر په امر کې لکه کما امر لکه څنګه د شو ځکه په عمل کې د کار د کولو طلبي د کار د کولو ونهي او بنهي کې ځکه بنهي کې د کار د نه کولو طلبي لکه لا تضربن نو لا تضربن لا تضربان لا تضربون موږ د نه ثقيله ګرځاو کنه الا تضربن لا تضربون لا تضربين والاستفهام او په استفهام کې طلب د فهمي یعنی نه په متکلم د په مخاطب نه لوسید په باره کې طلب کوي لکه هل تضربن نه تضرب نه لیکل تضربن موږ لا پکار دي تضربن موږ لا پکار نه څنګه په کې راشي کنه په دې ټولو کې ګورای دا نه باغ لا تضرب نه لیکل او دا نه با ټولو باغ کې لا تضربن لا تضربن ټول پکار دي و استفهام کې هم حال تضربن پکار دي و تمني په تمني کې طلب د حصول الشيء یا طلب حصول الشيء على سبيل المحبه چې اوسستا خوخوي او پای کې ته غواړي هغه طلب کې لکه لیتک تضربن ولا عرض او عرض کې الا تضربن په عرض کې هم طلب دا ذکر کولی چیر دا کار دا وکا والقسم په قسم کې لکه په جواب قسم کې مراد شي لکه قسم نو مراد جواب قسم دی والله لا تضربن با دای کې چې دی کنه
په قسم کې په دې کې د دې خبره طلب چې دا کار وکړي شي والنفي قليلا مشابهه من نهي او دا یو په پاتې شو تمنی ولا عارض بارض کوم لك الا تضربن فقسم کې لا لا والله لا تضربن جواب قسم والنفي قليلا مشابهه من نفي وې په نفي کې او طلب دا معنا نه پردا په نفي کې د طلب معنا نه پردا لیکن دا لای نافیا د لای ناهیه سره مشابهت لري په لفظ کې د دې وجه نه په اخره کې ثقيله راتلی شي جو په اخره کې ثقيله راځي پوښتنه به معنی مشابهتن بالنهي لا ولا تزرن پوښتنه وزار امر خبره دا نه یم د قشل دي خو جو وای بس کبس ته اي وای کنه وانا يمثل الامر في جميع الوجوه نه جنان دا په شان د امر د پټول وجوه کې الا انه معرب بالاجماع لیکن دا نه جنان دا معرب ده نه ولی معرب ده وای کنه د فعل مضارع سره مناسبت دي دغه چې علامه مضارع په شروع کې موجود ده په امر حاضر دي چې علامه مضارع د شو نو پای کې اختلاف وکړه نو بریږي چې علامه مضارع موجود ده نو لای سره مشابهت دي دا په معرب په اجماع پوه شئ بس ده وسه خو دا مجهول څه ذکر کوي چې ټول نه مجهول څه